نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیرت دا عربی دا جبی لفظ دے. ندی لفظی معنی دا طریقہ او عادت. عام عرف کی نصیرت مطلب دا دی دا ہر انسان دا جون او دا زندگی دا تیرولو طور او طریقی، اعمال، اخلاق، احوال، عادات، یہ تسیرت ہوئی. نہ شریعت پر رنا کے، نہ قرآن و دا حدیث پر رنا کے نصیرت معنی دا امام الانبیاء انسانیت محسن تمام عالمون لپار رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون او دا زندگی دا تیرولو نوم دی سیرت. دا اللہ دا پیغمبر کردار، دا اللہ دا پیغمبر گفتار، دا اللہ دا پیغمبر اعمال، دا اللہ دا پیغمبر اقوال، دا اللہ دا پیغمبر احوال، ولاڑا، ناستا، ملاستا، معاملات، معاشرات، کور کی دن جون، دا کور دا بہر جون، حکومتی جون او عام جون، دی تویلی کی گی سیرت. دا انسانیت پا تاریخ کی او دا دنیا پا تاریخ کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نپاک جن دنیا کی بل انسان نہ ڈٹیر کرے. دلیل وجہ اللہ جل مجدہ قرآن کریم کی دا نبی علیہ السلام جن او زندگی دا تمام انسانیت دا پارا ایو نمونی پتور بانے پیش کرے دے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم، دا کم تکے دا عربی دا جبی لفظ دے. کاف او میم کم، او دا عربی دا گرامر پرنا کی دا ضمیر صیغہ دا او جمع مخاطب دا. تکی خور کوٹی نے کاف او میم دو تکی دی، لیکن دا دی معنی دا سمندر نم زیادہ وسیع و جوہر دا.
د نبی علیه السلام په ژوند کې د دې آیت د نازلېدو په وخت کې په ټوله دنیا کې چې څومره انسانان موجود وو د هغه وخت نه راواله د قیامت د ورځې د قایمېدو پورې چې کوم آخري انسان دی هغه ټول په دې ټکي کې راجمع دي. نو مطلب دا دی الله وی لقد یقینا لقد كان لكم استاسو د ټول لپاره فی رسول الله د نبی علیه السلام په طرز زندګۍ کې اسوة حسنه بهترین نمونه ده. د الله د پیغمبر ژوند د حسد او د کینې نه پاک ژوند، د الله د پیغمبر ژوند د تصنع او د تکلف د بناوټ نه پاک سادګۍ ژوند. د نبی علیه السلام ژوند مبارک د هر قسمه بد عملی، بد اخلاقی، بد دیانتی او د خیانت، د رشوت خوري او د سود خوري او د اقربا پروري نه پاک شو. د فاطمه رضی الله تعالی عنها نږدې او خواږه لور د الله پیغمبر ته بل نشي کېدی. نبی علیه السلام فرمایي فاطمه زما د بدن او زما د جگر ټوکړه ده. داسې نو د الله د پیغمبر په زمانه کې وی زنانه غلا وکړه او د لوی خاندان زنانه وه، د غټ خاندان صحابیه وه، غلا پې ثابته شو. نبی علیه السلام د هغې د لاس د کټ کولو حکم وکړو. د هغې خاندان خلکو دا مشوره وکړه چې دا خو زموږ د ټول قام بدنامي ده، دا خو زموږ د ټول خاندان بدنامي ده، زموږ ډېر یو نامور خاندان دی. نو راځئ چې د الله پیغمبر ته څوک سفارشي وګورو. یو کس نبی علیه السلام ته سفارش وکړ، د الله پیغمبر ډېر زیات غوسه شو او اول خو هغه سفارش کوونکي کس ته دا وویل چې ته د الله د حد په باره کې ما ته سفارش کې په کوم سړي باندې چې په یو جرم کې حد ثابت شي نو بیا ما ته هم دا اختیار نشته چې هغه حد زه معاف کړم. او ویې والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وإذا قد اوچت خاندان فاطمه ده، د هغې نوم فاطمه او زما دې په الله باندې قسمي که د محمد لور فاطمه غلا کړې وې او غلا پې ثابته شوې وې ما به د هغې ملاس کټ کړي. داسې د اقربا پرورۍ نه پاک ژوند د پردۍ فاطمې او د خپلې جګر د ټوکرې فاطمې فرق نه کوي. یو ځل په مال غنیمت کې غلامان راغله د فاطمې په کور کې د هغې د خدمت لپاره څوک نه
هر وخت به جامې لوګي والې وي، لاسونه به یې تڼاکې وي. نو علي رضی الله تعالی عنہ فاطمې ته وویل چې ورشه غلامان راغلي دي او خپل والد محترم نبی علیه الصلاة والسلام ته ورشه او ورته ووایه چې یو غلام مالم د خدمت لپاره راکړه. فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغله، درخواست یې وکړ الله پیغمبر دوی بچي د جنگ بدر د شهیدانو یتیمانان هغه ستانه زیات حقدار دي، دا غلامان به زه هغې ته ورکړم او خیر تا ته زه وظیفه ښیم، هغه وظیفه کوه الله به در سره مدد کوي. داسې د اقربا پرورین پاک جن و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یوازې د مسلمانانو نه د قیامت د ورځې پورې د تمام انسانیت د تمام مسائلو د تمام مشکلاتو د تمام پریشانو حل هغه د الله د پیغمبر په سیرت کې پروت دی. د انفرادي مسائلو حل، د اجتماعي مسائلو حل، د معاشرتي مسائلو حل، د کورنۍ د مسائلو حل، د بازار د مسائلو حل، د حکومتي او د سیاسي مسائلو حل، هغه ټول د الله د پیغمبر په سیرت کې علایق دي. د دنیا د هر انسان هر خیر هغه الله پاک هغه د جان خیری، که د اولادي، که هغه د مالی، که هغه د صحتي او که هغه د ایمانی، هغه د الله د پیغمبر په سیرت کې دی. د الله د پیغمبر ژوند د سادګۍ نه ډک ژوند، د تکلفاتو د تصنع د بناوټ د پاک ژوند. الله درله بچی درکړه نو دا د الله نعمت دی. اوس د بچی د پیدایش په وخت کې د الله د پیغمبر سیرت طریقه ده چې الله درله هلک درکړه نو دوه ګډان یې دوه شیري راوله، او چې الله درله جینۍ درکړه یو چیرې یا یو ګډ راوله، او ذبح یې کړه او مورز باندې او د هغې هغه راواله او په ګرګاون کې تقسیم کړ. ستا په محله کې به داسې خلکي چې ټول کال به یې وړه غوښه په سترګو نه لیدلې، دا د بچي په وړه غوښه وخورو. خپلوانو کې به دې داسې خلکي نو سنت عمل دې هم پسې کړه. ځان ښځې بچي خپلوان دي د کړاو نه هم بچ کړه او خپل مال دې هم د ضایع کېدو نه بچ کړه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. اوس زمونږ د مسلمانانو د اولاد د عقیقونه هم ولیمې جوړې شوي دي. زوی وشي لور وشي شادیان نه بغیر عقیقه نه کېږي، او زرګونه خلک مشیناري نه راوغدي عقیقه نه کېږي، نو ټول خپلوان هم په مشقت کې واقع
یاران دوستانو په مشقت کې واقع مالم ځای صحت هم نقصان. نو د الله د پیغمبر پر یو سنت کې یو سیرت کې څومره خیر لایق لور دې کور کې ده دا هغه خسر لسته کسان راغله بیٹک کې کېناستل د محلي جماعت کې کېناستل نکاح وشوه کجوري تقسیم مټۍ تقسیم ټیسه ختم شو اوس وو د پویزدنې لپاره ځان شادي ها د نکاح لپاره ځان شادي ها د نکاح لپاره ځان شادي ها د رخصتۍ لپاره ځان شادي ها او د ولیمې لپاره ځان شادي ها ته سوچ که څومره مال دې تباہ برباد دا دې به د خپلو بچو باندې ظلم ونه کړه د خپل نوم دپاره د نمایش دپاره د بناوټ دپاره خلکو ته د ښودو دپاره دی د خپلو بچو څومره مال ضایع او الله قدر باندې خلک ښه وو همدغه خلک به ناست دي په ټیبل باندې به ناست دي او ستا رزق به خوري او لګیا وي چې د دومره اسراف ته څه ضرورت دا دومره تاوانو ته څه ضرورت نو ولې الله نه خوشحالي او پریشانی څومره میاش دوه میاشتې مخکې جرګې کې او نومونه لیکل کېږي فلانې پاتې نشي فلانې پاتې نشي فلانې پاتې نشي او اوس پکې لا بله ډرامه راووتله چې لږ شانې پیسې راشي مسلمان سره که نه ولا که خپې په ځمکه لیکي او الله دې رحم وکړي او کور کې به پخوا بادشاهي د چا وه د پلار او د مور او اوس بادشاهي په کور کې د زامن او د لونو مور او پلار غریبان نوکران دي څوکیداران دي نو میاشت دوه میاشتې وړاندې په کوم کور کې چې واده که نه ټوله شپه په هغې کې میله لګېدلي یو شپه یو هلک راشي ګډ راولي او سیخونه دي او تیګي دي او جواریانې دي او ډمټوبونه دي او بیا بل او بیا بل او بیا بل او دا د ثواب لپاره نه دا د بدل لپاره هغه د 500 روپۍ راوستي او بیا دې لکو روپۍ راوړي او ټول شپه په بیټکونو کې لډو ده او تاش دی او جواریانې دي نعوذ بالله والله که د پلان په وام کې هم دا راځي چې زه دا بچی منې کوم داسې کوې بچي ته خو مسلمان یې او د مسلمان بچی نن تا له ګډان لس ګډان راغله دا لس ګډان به بیا خلاصې او چې چا دله راوځي د هغې به وس کېږي او سبا به ستا وس نه کېږي بیا به په سودو به راخلي قرضو به هم راخلي نعوذ بالله غلا به هم کې خو خپل پښتو به نه ښکته کړي نو د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند د تصنعنا د بناوټنا د تکلفاتنا د سمعتنا د ریاکارینا یو الله ته د خودونه بغیر مخلوق ته د خودونه پاک هر کار به الله ته خود مخکې مې درته تېره چې یو قصه بیان کړه د الله پیغمبر په جمع ولاړ دی او صحابه کرام هم ورپسې ولاړ دي او مونځ کوي نماز په دوران کې د یو ورکوټي ماشوم د ژړا اواز واورېده نبي علیه الصلاة والسلام د فرض مونځ د جمع مونځ هغې را مختصر کړه او د سلام نه پس چاته تپوس کوي یا رسول الله وایي د ماشوم ژړا مې واورېده زړه کې مې دا راغله چې د دغې ماشوم مور به په جمع کې به ما پسې ولاړ او د خپل بچي د ژړا د وجې نه به هغه پریشان
چې د مور هغه پریشانی ختم شي. دې ته ویل کېږي اخلاق. زنانه یې پېژندنه چې څوک مالدار ده او که غریبه ده، خپله ده او که پردی ده، خو یو مسلمانه زنانه ده، په ما پسې به جمع ولاړه ده، مانځه کې ماشوم به جلا شو، دی به د مونځ په خوند پوه نه شي، ځکه مې مونځ دا مختصر. دې ته ویل کېږي سیرت او اخلاق. او نبی علیه الصلاة والسلام امت ته د الف نواله د بی پورې د بی نواله د یا پورې د زندګۍ په هر شعبه کې د امت راهنمایي کړې ده. د بادشاهت نه یې راونیسه، د دنیا بادشاهانو ته د حکومت د کولو طریقه ښودلې. یو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې به په ټولو خلقو کې الله ته د ټولو نه خوښ بنده او د ټولو خلقو نه الله ته زیات نږدې بنده هغه افسر، گورنر، وزیر، بادشاهي چې د کوم بادشاهت د عدل او د انصاف نه ډکي. امام عادي چې هغه سره د رعیت غمي، هغه سره د عوامو فکري، هغه عوامو ته خیر رسوي، د مظلوم سر د ظالم د لاس نه بچ کوي، د مظلوم مرګرتیا کوي او ظالم د ظلم نه مړ کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ طریقه زده کړې وه او خپله کړې وه او په خپل دور خلافت کې به وي که د عمر په بادشاهت کې یو سپی هم د لوږې نه مړ شو که نه، د قیامت په ورځ باندې الله د عمر نه تپوس کوي. سپی پلید شی دی، ضرري شی دی، لیکن د الله مخلوق دی. او په ملک کې اسلامي ملک کې هر جاندار سیز د هغې د ضروریاتو پوره کولو حق هغه د بادشاه هغه به پوره کوي. او د دغې حدیث دویمه حصه وایي د قیامت په ورځ باندې به د الله په نظر کې د ټولو نه زیات مبغوث او د الله نه د ټولو نه لرې امام جائر، داسې بادشاه، داسې گورنر، داسې وزیر، داسې افسر او سیکرټري چې هغه ظالم. ظالم معنا ده چې د خپلې تنخوا فکر ورسره دی، د خپلې بنګلې او د موټرو فکر شته، د خپلو بچو فکر شته، او د کمې محکمې سره د تعلق دی، د هغې د بچو او د هغې د بیبانو فکر شته. او په بل حدیث کې راځي چې کم بادشاه، کم افسر، کم گورنر یا وزیر دروازه بند کی، محتاجه، حاجتمند، غریبانان، مسکینان هغه خپل در ته نه راپرېږدي او د هغه د زندګۍ د ضرورتونو پوره کولو فکر نه کوي، الله پاک به په ده باندې د آسمانونو دروازې بندي کړي، د خیر دروازې به ورباندې بندي کړي، د رحم دروازې به ورباندې بندي کړي او الله به د ده حاجتونه نه پوره کړي. وي به بادشاه حاجتونه به نه پوره کړي، وي به وزیر او حاجتونه به نه پوره کړي. او بل اړخ ده الله پیغمبر فرمایي سبعة يظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. د قیامت په ورځ باندې به
قسم خلقو ته الله پاک د خپل عرش د سوري د نانیزې ورکي چې په کوم ورځ به د الله د عرش د سوري سوا د بشي سوري دي. اول پکې د الله پیغمبر هغه بادشاه افسر وزیر ګورنر ذکر کړی دی چې د هغه بادشاه حکمراني د عدل او د انصاف نه ډکه دې ته ویل کېږي. اوس بادشاهان هم سیرتونه مناوي، وزیران هم سیرتونه مناوي، ګورنران هم سیرتونه مناوي، لیکن نعوذ بالله عملی ژوند کې د یو مسلمان په عملي زندګۍ کې سیرت نه ښکاري. بیا ورپسې راشته ججانو ته حدیث کې راځي کم جج چې درخواست ورکړ بادشاہ نه ججي وغوښته ده او سفارشیان ولا بوتلل او د سفارشیانو د سفارش په وجه باندې او د مطالبې په وجه باندې دته بادشاہ منصب د جج وسپارلو وای دې داسې ذبح کړی شو لکه بغیر د شړې نه، لکه بغیر د شړې نه، لکه د یو انسان په سر باندې لرګي کېږي او ذبح کېږي نو هغه به ذبح نه. اول حدیث کې راځي الله به ځان ته وسپاري فیصلې به کوي د الله مدد به ورسره وي. ومن اجبر علی او کم جج او کم قاضي د بادشاہ د طرفه مجبور کړی شو چې دا منصب د قبلې او به قبول کړ، جج شو، قاضي شو، سپریم کورټ، های کورټ، سیشن کورټ. حدیث کې راځي الله پاک یو فرشته مقرر کړي او هغه فرشتي کار دی چې په هر فیصله کې د جج راهنمایي کوي او صحیح فیصله ورته کوي. اول حدیث کې راځي الراشي والمرتد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. فمقدماتو کې فیصلو کې چې کوم جج رشوت اخلي او کوم کس رشوت ورکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دوارو کسانو باندې لعنت ویلي. الله په لعنت راشه وګوره د خپل ملک ججان هغه کوم جج دی چا د رشوتونه نه اخلي، هغه کوم کور دی چې باغې کې فیصلې پر رشوتونو په سر شمالي کېږي. او بیا چې کله ربیع الاول میاشت راشي سپریم کورټ باندې شنه او سر بلفونه خواري شي په های کورټ باندې څه شي چې میلاد النبي دي تسهیلات پروګرامونه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډاکټرانو ته د ډاکټرۍ طریقه ښودلې ده، د هغې راهنمایي په خپل میدان کې کړی. د ابو داود شریف حدیث دی د الله د پیغمبر په یو لاس کې بادرنګ او په بل لاس کې کجوري، یو چک به د بادرنګ نه وکړلو او یو دانه به ورپسې د کجورو خو مبارک کې واچول. صحابه کرامو تپوس کو یا رسول الله دا ولي وې دا بادرنګ چې کوم دی کنه د دې مزاج الله ګرم یخ پیدا کړی او دا کجوره چې دا د دې مزاج ګرم دی. نو که یو مسلمان تش ګرم سيزونه خوري دا د جسم د صحت لپاره مضر دی او کتش یخ خوراکونه کوي هم د صحت لپاره مضر دی او یخ او ګرم چې سره یوځي دا غین یو معتدل خوراک جوړ شي او معتدل خوراک د انساني صحت لپاره مفید. نن سبا 99% بیماریاں
هغه زموږ د بېډنګه خوراکونه دي. دغه رنګې بادرنګ دا تروشي که دا خوږي وایي که نه 300 روپۍ کیلو دی چې پلار مې وخو ځکه درته پته پرېږدي نه خوږ او نه تریخ او نه تروشي پیکه یي پیکه بادرنګ څه شي پیکه یي او کجوره خوږه یي نه ترشه خوږه کجوره چې خوري نه خامخا به شکر پیدا کړي نه چې پیکه او خوږ سره یو ځای شو نه هغه خوږوالی مړاوي شي معتدل شي مات شي نو بیا د داسې خوراک د وجې نه شوګر او دا بیمارۍ نه پیدا کړي. زموږ حاجیان صاحبان الله دې سره زموږ نه پرې رحم وکړي موږ سره یو حاجي صاحب تللی او د شوګر بیمار او دومره دانې پرې راوختلې په دې ټول بدن باندې یعنې زموږ دا یقیني و چې دا به روغ شي بس دا روغ کړه ولې په حرمینو کې مفتي کجوري ملاویږي او بس کجوره بیسو ورکړه مفتي کجوري هغه به خوري نو دو خبرې یو خو د پیدایش نه خو کجوره دا وایي خوراک دی د هغې نه مزاج سره سمون خوري او دویمه ده هغې چې کله هم کجوره خوري که نه یا زیتون او یا ترخه قهوه دا ورسره خامخا استعمالي د هغه ترخې قهوې د زیتونو په وجه باندې د هغې هغه شوګر کنټرول شي بیا دانې نه رخې شي نو دا د الله د پیغمبر تعلیمات دي. ام المنذر یو صحابیه ده وایي د الله پیغمبر زما کور ته راغله او زمون په کور کې د کجورو غونچه را ځوړنده وه او پخته کجورې پکې وې بوسره ورته وایي په عربۍ کې نیمه کچې نیمه پخه علي رضی الله عنه هم ورسره نو د الله پیغمبر د هغه غونچې نه د کجورو خوړل شروع کړه علي هم شروع شو الله پیغمبر پام کوه علي چې دا کجوري ونه خوري ولې هغه بیماري تېره کړې وه او یو څو ورځې مخکې د ایره د بیماري نه راپاڅېدلی و وایي ته ایره اوس را روغ شوې اعضا قوت هاضمه معده دا دې را کمزوري دي او دا کجوره ثقیل خوراک دی دا ستا دپاره مضر دی بیماري به دې بیا را واپس مه یې خوره دې ویلي کېږي ډاکټر کورسونه یې ډېرې کړي کالجونو یې نوټو کې سبقونه نه دي ویلي ام المنذر وایي ما یو سالن تیار کړه هغه سالن کې مې لږې اوربشې واچولې او لږ شقندر او د هغې نه داسې نرم خوراک جوړ شه را مې وړو مخې ته مې کېښو د الله پیغمبر پې شروع کړله او علي ولا داسې نه وړي رضی الله تعالی عنه د الله پیغمبر علي ته وایي چې دا خوراک خوره ځکه دا نرم مزاج دی هلکا پلکا خوراک دی دا ستا د مزاج سره سمون خوري دې ته ویل کېږي ډاکټري ومن احیا فکانما احیا الناس ومن قتل نفسا فکانما قتل الناس یو سړی دی چې ووژلو دومره نقصان یې لکه چې ټوله دنیا دی ووژل دا یوازې د تورې وژل نه دي یوازې د سړي او د کلاشینکوف وژل نه دي یو بیمار دی د زړه بیمار دی د شوګر بیمار دی د معدې بیمار دی د ګردو بیمار دی او ډاکټر ته راغه او غریب سره فیس نشته د اپریشن پیسې ورسره نشته د اکسرو پیسې ورسره نشته او ډاکټر ورته وایي چې هله به دې ګورم چې اول فیس راوړې اول اکسره وکړې هله به دل اپریشن کوم چې 10 لکه روپۍ داخلې کړي او دې مړ شو دا چا مړ کړ دا دې ډاکټر مړ کړ هغه به دې نه تپوس کوي
چې دا ډاکټري درې لپاره کوي او کله پوه شي چې وسې نه کېږي علاج یې ورله وکړلو او د دې د علاج د وجې نه الله پاک هغه بچ کو فی الحال د مرګ نه الله قرآن کې وایي لکه چې ټول انسانیت د مرګ نه بچ نن راشه ډاکټرانو لکه قسم دې مریضان به ډوغړېږي راډوغړېږي دردونه به وایي چغې به وایي د اکسرو پیسې به نه وي د اپریشن پیسې به نه وي د فیس پیسې به نه وي ولا که ډاکټر قدر خو سکې چې هغه څوکیدار یې نږدې هم نه ورپرېږدي دې دا ډاکټر کې دا شر مخ د انسانیت نه دې زده کوي ډاکټري به داسې زده کوي انسان هغه چا د انسان وایي چې هغه په انسان باندې خوږېږي شفقت پکې بل حدیث کې راځي محبوب پیغمبر فرمایي کم جج کم قاضي کم جرګمار د دوه مسلمانانو په منځ کې د حق یو فیصله وکړله نو د حق دا یو فیصله د د لپاره د او یو کال د عبادت اولا او افضل نو چې نه حق فیصله کې او د یو فریق یا د خپلوان یا د زورور یا د مالدار سه داخلي او حق دا غنه کېږي او دا په حق فیصله کې نشل لکه بوالي لس لکه بوالي کروڑو به بوالي نه یو حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي پتاسو کې پټول کې بدترین انسان هغه دی چې د بل انسان د دنیا د خسته کول لپاره خپل آخرت برباد کړي فیصله دا په حق وکړه نه خپل آخرت برباد او کله انصاف فیصله وکړي شل 1.50 لک روپۍ خو په حال نیمه مینو شوی لیکن او یو کال د عبادت اجر به الله درکړي څومره خیر نه وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام بچی ته وایي چې پلار در باندې حق دی څومره حق دی در باندې وایي کوم بچی یا بچی د پلار مخ ده یو ځل د ادب او د احترام او د شفقت په بنیاد باندې وکړل الله پاک په د یو قبول کړی شوي د حج د ثواب برابر ثواب ورکړي یو صحابي ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو بچی یو لور د پلار یا د مخ مور ته هره ورځ سل ځله د مینې او د محمد په بنیاد باندې ګوري نو بیا الله پاک به د سلو قبول کړی شوو حجونو د ثواب برابر ثواب د نن سبا زمانې د نوجوان په سترګو باندې د مور مخ بد لګي د پلان مخ به بد لګي او پلار او مور ته چې ګوري په تندي دولس بلې وکړي او یارانو دوستانو خپلوانو همزولو سره میاشتې میاشتې تېرې کې پروا یې نه پلار دا الله وایي چې د خپل اولاد په منځ کې بې انصافي مه کوه ظلم مه کوه زیاتې مه کوه د یو صحابي یو ښځه او د هغې نه یې بچي و د الله پیغمبر خاوند ته یې وویل چې زما دغه بچي چې کوم د زما نه دي دله به یو روایت کې اس راځي بلکې غلام راځي دا به ورکړي او اسیم نه زیبا د الله پیغمبر په ور باندې ګواه جوړي صحابه کرام خو به کلو فخلو اشهد ان لا اله الا الله وانا پیغمبر دا او ښکاره وکړي چې یا رسول اسې نه یم راغلی فلانې ښځې رالېږلې او خپله ښځې نوم یې واغوښت او هغې راته ویلي دي چې دا غلام یا دا اس به ورکړم او د الله پیغمبر به پرې ګواه کړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي نور زامن دې شته مطلب دا د نورو ښځو نه وایي او شته دغسې غلامان او یا اسونه درسره نور هم شته وایي نه خشي نشته دی او ته یو زوی ته دا اسې دا غلام ورکړې او نور یې نه ورکړې دا ظلم دی او په ظلم باندې ګورې زه ګواه نه جوړېږم
اوس یو لږ شان دي کم زوی خدای دې کی چې هر مېر کې سي روزه لګي شبي جمعې لذي سوشګيره پرېږي هر ورځ د قران تلاوت کوي او ابي ساخت موس کوي د مولا قدر او احترام کوي خو چې پیسې ولا نه وروړي ولا کوله سوي او کوم بچي چې پیسې وروړي کوي څه کوي د ټولو خوخه مګي نو سیرت مقصد دا دی چې موږ تاسو د نبی عليه الصلاه والسلام جون په خپل عملي ژوند کې راوړو الله دې په ماته د عمل توفیق راکړي الله دې په تاسو د عمل توفیق لري او الله دې د خپل پیغمبر هر امتی دا د خپل پیغمبر په سیرت باندې د عمل د کولو توفیق نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم